مسله د زکات یو سوال دا راځي چې آیا یو سړی باندې یو سړی چاله قرض ورکړی دی قرض او دا قرض چې کم چاله ورکړی دی د دې د واپسې خو امید شته بهرحال په دې قرض کې زکات شته او کنه یعنی څوک را لګېدلی چاله 1 लाख چاله 2 लाख روپۍ په قرض ورکړي نو آیا په دې قرض کې زکات شته او کنه علماء لیکلي دي او په دې قرض کې زکات شته دا کدا استعمال دی اگر کستا سره په اوس په لاس کې نشتا او تا ته برازي واپس کیږي با نو لہذا استابانی دا لازم دي چې ته په دې پیسو کې سو باسي زکات او باسي بل دا خبره ده مخکې مونږ دا هم وی چې د عشر په باره کې د امام صاحب مذهب واضح دی او امام صاحب د غریبانو حسب دي کې کړی دا چې هر هغه سیس چې د زمکې نه راوټو کیږي نو په دې کې سشتا په دې کې زکات شتا او څومره دی لسمه برخه خو کله چې دا په دې باندې خرچه کم کیږي خرچه پینده کیږي اسماني وبو باندې وب کیږي یا داسي چې به پیسو وبدي او تبي او بخور کی نو په دې باندې بس نشتا په دې باندې اغا لسمه ده بل هغه ده بل مسله چې کم اهمه ده موږ دا بوټي نال کړي اکثر په دې زمکو باندې او زموږ مقصود د بوټو نه څه دی پیداوار دی کنه اوس دا پیداوار دی او ګټه ده دا بوټي تا په پټي کې نال کړي دي او هغه وشو غټ شو تا هغه کټ کړل باقاعده په دې باندې پتا باندې سشتا عشر شتا زکات یعنی عشر په دې بوټو کې شتا بعضی خلک په لکونو بوټي خرڅ کې وخت په کې دا پته ور لګي د دې وجه نه پیسې بیا اکثر سروخري نو په بوټو کې هم سشتا لکه مقصود د هغې نه څه دی هغه ګټه دا خو د مسایلو سره او د پرونی سبق سره منسلک خبرې وي نن سبق کې یو خبر راغله خبر الله جل شانو فرمایل او دم مسفوحا چې دا په حرامو کې دا هغه یې چې کم سړی ساروي ذبح کې او پاولنی فرصت کې وبېږي په دې باندې سدي دا حرام الله جل شانو د دې سکل حرام کړی دی په دې کې یو مسله علماو ذکر کړي مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه دا مسله ذکر کړی دا چې د دینه معلومیږي د بلډینګ نظام دا معنا یو سړی ته د یینی ضرورت ته په هسپتال کې دی او چرته دی نو آیا دا یینه ورکول څنګه دی دا یینه ورکول مسله ده چې یینه ورکول څنګه دی علما فرمایي چې تا ته ماهر سپیشلیست ډاکټر نه ویلي نو ته به یینه بې ضرورت چاله نو بعضې خلک چې کوم دی خبره ورته نه شوي دی خپل مټي حاضر کړي ټیک شو چې که نه او یار بھائی دا د ثواب سیز دی نه جی نه د ثواب سیز خو نه دی په هغه وخت کې تا ته پاره یینه ورکول جایز دي ځکه دا د بدن جز دی او دا بدن دا د الله امانت دی ته د دې نه هیڅ کمې کولی نه شي نه چاله ګرده ورکولی شي نه چاله یینه ورکولی شي نه چې کوم دی بل داسې عضوه تنیم ګړي کولی شي چې هغه څه وکړي خو که تا ته ماهر ډاکټر وایي چې بھائی د دې سړي زندگی ستا په یو ډریپ یینه باندې بچ کیږي بیا دا یینه چاله ورکول مریض له ورکول جایز دي خو د مجبورۍ په صورت کې خو جایز دي ښه هر ټیم کې به د ثواب کار نه کوي چې راشه ثواب کار دی راشه وي به سٹور کې به چمکی چاته به میلاو شي نه دا وجود ته امانت نه دی دا امانت د چا دی د الله په دې کې به تاسو تغیر او تبدل نو دا مسله واضح شوا چې د استقرار او د مجبورۍ په صورت کې چې کله مریض زندگی بچ کیږي الا تبسو کی او هغه مري او د مرګ د بچ کېدو د پاره بیا ته نه ورکول شي الله جل شانه دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي.